نو جبرئیل امین خیره کوي وایي تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستا نوم مبارک ذکر کړي هغه په تا باندې څه نه وایي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل آمین وایي چې کله په درېیمه پوړۍ ما خپه کېښوده وی جبرئیل علیه السلام خیره وکړه وی تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي د الله د رحمت نه دي لرې شي من ادرک ابویه الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنة چا چې په خپل ژوند کې مور او پلار دواړه یا د هغوی نه یو تن په خپل ژوند کې ومونتو او د هغې داسې خدمت ونه کو چې د هغې په دعاګانو سره یې ځان جنت ته داخل کړو نبی علیه السلام فرمایل آمین دا سپینګیري مور او پلار نه دي دا د جنت د تلو یوه پوړۍ ده دا د جنت د داخلېدو یوه ذریعه ده لکه حدیث مبارک کې راځي کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه السلام یو ځل راغې مونږ مسجد کې ناستو مونږ ته نبی علیه السلام وفرمیل منبر ته رانږدې شئ لږ رانږدې راشئ مونږ منبر ته نږدې شو چې کله نبی علیه السلام د منبر په اوله پوړۍ باندې خپه کېښوده که نه نو نبی علیه السلام وفرمیل آمین دا منبر پوړۍ جوړ دی که نه چې کله په دویمه پوړۍ خپه کېښوده نبی علیه السلام بیا وفرمیل چې آمین چې کله په درېیمه پوړۍ باندې نبی علیه السلام خپه کېښوده نو بیا یې وفرمیل آمین نبی علیه السلام وعظ او نصیحت صحابه ورته وکړو خو چې کله نبی علیه السلام راکوز شو د منبر نه نو موږ ورته وفرمیل د الله پاکه پیغمبره لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه د الله پاکه پیغمبره موږ درنه نن داسې کلمات واورېدو داسې خبرې مو درنه واورېدې چې مخکې موږ ستا نه چېرته نه دي اورېدلي مخکې خو دا کار تا چېرته نه دی کړی نن به چې د منبر په یوه پوړۍ خپه کېښودو نو امین به دې وي داسې خو دې مخکې نه دي کړي وی نبی علیه السلام راته وفرمایل وی ما چې د منبر څنګ په اوله پوړۍ خپه کېښوده که نه نو جبریل امین راغی وی ما ته وی چې د الله پاکه پیغمبره نن به زه دعا کوم یعنی خیره به کومه نن به زه خیره کوم او د الله پاکه پیغمبره ته به پې امین وای او ګورې زه الله تبارک وتعالی رالیږلی او الله دا حکم کړی دی چې زما محبوب ته ووایه چې د جبریل امین په خیره باندې امین ووایي ګورې نبی علیه السلام فرمایي چې کله د الله حکم ما به ضرور امین وي چې کله په اوله پوړۍ ما خپه کېښوده د جبریل علیه السلام خیره دا وه وی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له د جبریل امین اول خیره دا وه وی تباه دي شي برباد دي شي هلاک دي شي هغه انسان د الله د رحمت نه دي لرې شي هغه انسان چې په چا باندې د رمضان المبارک میاشت تېره شي الله ورته بیا هم بخښنه نصیب نه کړي نبی علیه السلام فرمایل آمین ځکه مې درته وي چې په دې میاشت کې کم انسان ته بخښنه نصیب نه شوه نو دا په مخ د ځمکه بدترین انسان دی الله دې چې موږ ته پناه راکړي جبریل علیه السلام خیره کوي چې دا انسان دې تباه شي برباد شي هلاک شي د الله د رحمت نه دې لرې شي چې د رمضان المبارک میاشت پې تېره شي او بیا پکې هم درته بخښنه نه نصیب کېږي دا خو داسې میاشت ده چې په دې کې د الله تبارک وتعالی رحمت په شکال موسم کې چې څنګه د باران شیبې د اسمان نه راځي داسې د الله رحمت را روان دی دا خو هغه میاشت ده د جنت دروازې کولو دي د جهنم دروازې بندې پرتې دي شیطانان تړلي شوي دي بیا پکې هم درته بخښنه نصیب نه شي نو نبی علیه السلام فرمایل آمین
بخنه به موږ ته څنګه نصیب کیږي؟ علماو لیکلي دي چې د رمضان المبارک د روزو لحاظ وکړه شي، دا ټولې ونیوې شي او د تراوو پابندي وکړه شي او د شپې د تهجد پابندي وکړه شي. په دې طریقې سره یو انسان روجې ونیوي، د روجې چې کوم آداب دي د هغې خیال یې وساتو، د تراوو پابندي وکړه، د شپې د تهجد پابندي وکړه، پوه شي چې الله تبارک وتعالی دې انسان ته پکې څه ور نصیب کړه؟ بخښنه ور نصیب کړه. وی چې کله په دویمه پوړۍ ما خپه کېښوده، وی جبریل علیه السلام خیره وکړه، بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک. وی جبریل علیه السلام فرمایل تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي، د الله د رحمت نه دي لرې شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستا نوم مبارک ذکر شي هغه په تا باندې درود ونه وایي. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. دا مسله ده چې کله هم د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي په نبی علیه السلام باندې درود ویل واجب دي. چا چې ونه وي ګناهګار شو. ها په یو مجلس کې بار بار د نبی علیه السلام نوم یادېدو بیا بار بار درود ویل پې مستحب دي. خو چې په اول ځل په مجلس کې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شو درود ویل پې څه دي؟ واجب دي. د درود نه ویلو ډېر زیات عذابونه په حدیث مبارکو کې ذکر شي. یو خو جبریل علیه السلام خیره کړی، دویم نبی علیه السلام پې څه ویلی دی؟ دا لوی عذاب دی که نه، چې تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان د چا وړاندې ستا نوم مبارک یادېږي او په تا باندې هغه څه نه وایي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې د چا په وړاندې باندې زما نوم مبارک ذکر شو او د په ما باندې درود ونه وي که نه، د جنت لاره هېروونکی دی، د جنت لاره پرېښې ده، د جهنم په لاره باندې روان. بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي دا ډېر بېوفا انسان دی، دا ډېر بېوفا انسان دی چې زما نوم مبارک ذکر شو په ما باندې څه نه وایي؟ درود نه وایي. بل روایت کې راځي دا ډېره سخته خبره ده، نبی علیه السلام فرمایي وایي چې زما نوم مبارک ذکر شي او په ما باندې څوک درود ونه وایي که نه، په ورځې د قیامت په میدان محشر کې به ورته الله زما مخ مبارک ونه ښیي، الله به ورته زما مخ مبارک ونه ښیي چې زما نوم ذکر شي او په ما باندې څوک څه نه وایي؟ درود ونه وایي. نو چې کله هم د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي نو ټول څه وایي؟ صلی الله علیه وسلم. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا چې په ما یو ځل درود وویل الله تبارک وتعالی په ده باندې لس ځله رحمتونه رالیږي. معنی دا ده ته نبی علیه السلام یو ځل په درودو یاد کا، الله تبارک وتعالی دې په اسمان کې لس ځله یادوي. څو ځله دې یادوي؟ لس ځله دې یادوي. نو په نبی علیه السلام باندې درود ډیر وایي. حدیث مبارک کې راځي وایي څوک چې په نبی علیه السلام درود ډیر وایي الله د درجې اوچتوي، الله د ګناهونه معاف کوي، د احد د غره من ثواب ورته الله تبارک وتعالی ورکوي، د احد د غره من ثواب. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی د دې انسان نه د ژوند تنګسیا لرې کوي، غریبي پې الله تبارک وتعالی ختموي د انسان. څوک چې په نبی علیه السلام باندې زیات څه وایي؟ درود وایي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په ورځې د قیامت به د ټول نه زیات نږدې ما ته هغه انسان وي د چا چې په ما باندې درود زیات وي، د چا چې په ما باندې څه زیات وي. او نبی علیه السلام فرمایي حدیث مبارک کې راځي چا چې په ما باندې زیات درود ویل زما سفارش د ده دپاره واجب شو، زه به ورته خامخا سفارش کوم. نو په نبی علیه السلام زیات څه وایي؟ نو جبریل امین خیره کوي وایي تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي هغه انسان د چا وړاندې چې ستا نوم مبارک ذکر کېږي او په تا باندې څه نه وایي؟ نبی علیه السلام فرمایل آمین. وایي چې کله په درېیمه پوړۍ ما خپه کېښوده، په درېیمه پوړۍ مې خپه کېښوده، وی جبریل علیه السلام خیره وکړه وی تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي، د الله د رحمت نه دي لرې شي
من ادرک ابویه الکبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه. چا چې په خپل ژوند کې مور او پلار دواړه یا د هغوی نه یو تن په خپل ژوند کې ومونتو او د هغې داسې خدمت ونه کو چې د هغې په دعاګانو سره ځان جنت ته داخل کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل آمین. دا سپینګیري مور او پلار نه دي، دا د جنت د تلو یوه پوړۍ ده، دا د جنت د داخلېدو یوه ذریعه ده. دا سپینګیری پلار، دا بوډۍ مور، دا د جنت د داخلېدو سبب دی، د جنت د داخلېدو پوړۍ ده، د جنت د داخلېدو دروازه ده. هغه یو روایت کې راځي، حدیث مبارک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام له صحابي راغی، وی د الله پاکه پیغمبره په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا د ستا د جنت منځنۍ دروازه ده، دا پلار ستا د جنت منځنۍ دروازه ده. اوس تا خوښه ده که دا دروازه ځان له کوله وساتې کو په ځان یې بندی. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی د مور د قدمونو د لاندې الله تبارک وتعالی جنت ایښی دی. الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د مور د قدمونو د لاندې دی. حدیث مبارک مطلب دا دی که چېرته جنت ته تله غواړي ځان د مور د خپو خاورې حساب کړه جنت ته به لاړ شي، ځان د مور د خپو خاورې حساب کړه جنت ته به لاړ شي. ایو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چا چې مور او پلار مخ ته د ثواب په نیت باندې وکتل، الله تبارک وتعالی ورته د قبول شوي حج او عمرې من ثواب ورکړي. نو حج او عمرې له موږ څومره پیسې لګو، په لکاو لګو که نه لګو؟ نو ته ورته ووایه د مور او پلار مخ ته وګوره که نه الله پې دا ثواب درکوي که نه، دا ثواب پې درکوي که نه. یو صحابي جهاد ته تو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هلکه مور دې شته دی؟ او د الله پاکه پیغمبره مور خو مې شته، موږ سره جهاد له مه ځه هغې خدمت ته پاتې شه، د هغې خدمت وکړه، د هغې خدمت وکړه، موږ سره جهاد لا مه ځه. نو حدیث مبارک کې راځي جبریل امین خیره کوي. او بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحابي ترېنه تپوس کوي وی په ما باندې د پلار څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی رضا ربي فی رضا الوالد وسخط ربي فی سخط الوالد. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د رب رضا د پلار په رضا کې ده، د رب غصه او د رب خفګان د پلار په خفګان کې دی. کو دا دې غواړي چې ما نه رب رضا شي نو پلار رضا کا، ځان معلوموي که نه ما نه رب رضا دی که ما نه رب خفه دی. پلار ته وګوره، کو پلار رضا او رب رضا دی، کو پلار خفه او رب خفه دی، لنډه خبره. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی ما چې کله د منبر په درېیمه پوړۍ خپه کېښوده نو جبریل امین خیره وکړه تباه دي شي، برباد دي شي، هلاک دي شي، د الله د رحمت نه دي لرې شي هغه انسان چې په خپل ژوند کې مور او پلار بوډاګان ومونتل یا دواړه یا یو تن او د هغې په دعاګانو بیا هم دی جنت ته داخل نه شون دی تباه دي شي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل آمین. ورونو تاسو ته وایم خیره د چا ده؟ د جبریل علیه السلام. آمین پې د چا دی؟ د نبی علیه الصلاة والسلام. آیا د دې انسان په هلاکت کې شک شته؟ په دې کې یوه خبره دا وه چې په چا د رمضان المبارک میاشت تېره شي الله د بخښنه نصیب نه کړي. الله دې موږ د جبریل امین په خیرو کې او د نبی علیه السلام په امین کې رانولي. چېرته وکړوئ ځان په دې میاشت کې، وکړوئ ځان. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د جبریل امین نه تپوس وکړو وی جبریله د جهنم دا دروازې دا اوه دروازې چې دي دا لاندې باندې دي او کو داسې په لړاکۍ باندې دي؟ جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره د جهنم دا دروازې لاندې باندې دي،
دا داسې په لاین باندې نه دي بلکې دا لاندې باندې دي او د جهنم و طبقې دي و طبقې او هر طبقه د بلې طبقې نه ډېره زیاته سخته ده کومه طبقه چې څومره لاندې ده دومره زیاته سخته ده او د هرې طبقې په منځ کې دومره فاصله ده لکه 2000 کاله چې انسان مزل وکړي 2000 کاله مزل کول دا د جهنم د 2 طبقو په منځ کې فاصله ده او د ټولو نه بدترینه طبقه په دې کې د جهنم د ټولو نه لاندې طبقه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبرئیل امین نه تپوس کو وی جبرئیل په دې طبقو کې به وسو کو جبرئیل امین ورته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره د جهنم د ټولو نه چې کوم لاندې طبقه ده په هغې کې به منافقین پراته وي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه چې لاندې کومه طبقه ده سخته طبقه ده چې د نورو جهنمیانو وینې زوی به په هغې کې جمع کیږي په هغې کې به منافقین پراته وي منافق هغه سړی دی چې په خوله یوه وي او په زړه یې بله وي په خوله باندې کلمه وایي خو په زړه کې کافر دی دی مسلمان ته ډېر نقصان رسوي ځکه مسلمان خو دا زما ملګری دی ځان ته نه ساتي زما دوست دی زما د اسلام ملګری دی او په حقیقت کې د ملګری نه وي د دپاره د سره ملګری شوي د جاسوسۍ دپاره کافرو ته د جاسوسي ورکوي نو مومن ته د ټولو نه زیات نقصان او تاوان چې دی دا د منافق د لاسه دی بیا جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به مشرکین وي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به سائبین وي کوم چې د ستورو عبادت کوي د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به یهود وي او د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده په هغې کې به نسوارا وي چې شپږ طبقې جبرئیل علیه السلام ذکر کړي نو غلی شو چپ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی جبرئیل په دې ومه طبقه کې د ټول نه پاسه چې کومه طبقه ده په دې کې به څوک وي جبرئیل امین ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر زه تا ته تکلیف نه درکول غواړم زه تا خفه کول نه غواړم چې تا خفه کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جبرئیل ضرور راته ووایه که نه شپږ طبقې خو دې راته ذکر کړي نو دا راته ووایه چې په دې ومه طبقه کې به څوک وي جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره په دې کې به ستا د امت ګناهګاران پراته وي ستا د امت هغه خلک چې غټ ګناهونه یې کړي دي ګناه کبیره یې کړې ده توبه یې نه ده ایستلې په دغه ګناه کې د دنیا نه تللی دی په دغه طبقه کې به دا کسان پراته وي دا خبره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام واورېده ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته بېهوشه راتاو شو بېهوشه شو او چې کله په هوش کې شو نبی علیه الصلوۃ والسلام په ژړا باندې شو ژړلي جبرئیل امین ورسره هم په ژړا شو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته پوښتنه وکړه وی جبرئیل ته ولې ژاړې ته راسره ولې ژاړې جبرئیل امین ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر زما سره د خپل ځان فکر دی زما سره د خپل ځان فکر دی هسې نه چې ما سره د هاروت او د ماروت هغه قصه وشي دا دوه فرشتې وي الله تبارک وتعالی دنیا ته رالیږلي وي دپاره د امتحان هغه په دنیوي امتحاناتو کې ګیرې شولې وی هسې نه چې الله تبارک وتعالی هغه کار زما سره وکړي هسې نه چې زم په امتحان کې پرېوځمه او زه ناکامه شمه هسې نه چې ما الله تبارک وتعالی اور د جهنم ته داخل کړي زما سره د ځان فکر دی زما سره د ځان فکر دی الله جهنم ډیر زیات سخت دی ډیر زیات سخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د معراج په شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته وختمه الله تبارک وتعالی ما ته جنت هم وښودو جهنم یې راته وښودو زه د جنت د داروغه د جنت د څوکیدار سره هم میلو شومه او د جهنم د څوکیدار سره هم میلو شومه وی د جهنم د څوکیدار سره چې میلو شوم د هغه نوم دی مالک د مالک سره میلو شومه وی ما ورسره ملاقات وکړو خو ما د هغه په خوله باندې خندا ونه لیدله
مالک اون خاندلو دومره سخت فرشته چې داغه په خوله چرته خندا رانله. الله تبارک وتعالی فرمایي علیها ملائکة غلاظ شداد، د جهنم باندې داسې فرشتې دي چې ګوره ډېرې سختې دي، ډېرې سختې دي، هغې کې رحم نشته، ډېرې سختې دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه د مالک سره میلو شوم خو مالک ونه خندل. وی ما ته جبریل امین وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د جهنم د څوکیدارې فرشتې کو چرته خندلی نو دی به تا ته خندلي وو، کو د دې په شونډو باندې چرته خندا راتللی دی به نن تا ته خندلي وو، خو چې تا ته ونه خندل نو دی چرته په ژوند کې خندلي نه دی او نه به وخاندي. دا دومره سخته فرشته ده. الله تبارک وتعالی دې د دغه جهنم نه پناه راکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ځل جنت او جهنم د یو بل سره خبرې وکړې. جنت ورته وویلو وی ای جهنمه په ما کې خو به هغه نرم خلک پراته وي، په ما کې خو به هغه غریبان پراته وي، په ما کې خو به هغه خلک پراته وي څوک چې د تکبر نه خلاص وي، په دنیا کې د غریبۍ ژوند کړی دی خو بیا هم د الله شکر ادا کړی دی، د الله ناشکري نه ده کړې، د الله خلاف یې نه ده کړې. په ما کې خو به اکثر غریبان پراته وي. جنت ورته وویلو په ما کې به اکثر غریبان پراته وي، زه به تکبر والو نه خلاص یم. جهنم ورته وویل ای جنته یقینا پتا کې خو به غریبان پراته وي خو زه به د متکبرینو د مالدارو نه ډک یم چې څومره مالدار دی او تکبر په دنیا کې کو زه به د هغې نه ډکېږم هغه به ما ته راځي. الله تبارک وتعالی چې د دوی دا خبرې واورېدې وی ای جنته ته خو زما د رحمتونو د ښکاره کولو یو نښه یې او ای جهنمه ته زما د غصې او د غضب د ښکاره کولو یو نښه یې. زه خپل رحمت زه خپل نرمتیا دا په جنت کې ښکاره کوم او زه خپل غصه او سختی په جهنم کې ښکاره کوم. تاسو خو زما د رحمت او زما د غضب نښې یئ. الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې جهنم نه وساتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبريل علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وکړو وی جبريل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره. نو جبريل علیه الصلاۃ والسلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او دا هغه نعمتونه او دا هغه خوشحالي ولیدلې. نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تینا تپوس کو جبریل جنت څنګه وو؟ نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته خبر ورسېدو نو هغه به خامخا د جنت لپاره تیاری کړي ته بزان را رسي. داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور بزان د جنت لرا رسي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلی نه دي وګونو اوریدلی نه دي او د یو انسان په تصور کې داغه خیال هم نشي راتلی، د انسان په زړه کې داغه تصور او خیال هم نشي راتلی. داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به د جنت ته ځان را رسي. بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایلی جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه، جهنم وینا. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو، د جهنم هغه بړکای ولیدله، د جهنم هغه غصه ولیدله، د هغې عذابونه ولیدل. چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو تم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته غرانه شي، چرته هم دې جهنم ته رانشي.
بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وی جبریله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشه وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبري علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راشي دې جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې دې جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه هسې په انسان باندې راشي لکه مونځ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته وایي دا ګران کار دی که نه غرمه خلک خوبونه کوي ته به په غرمه کې پاسې جومات ته به مانځله راځي لنډې لنډې شپې دي خوب به دې لا پوره شوی نه بیا به مانځله پاسې په ژمي کې یخې شپې د سحر مانځله به پاسې مسجد ته به راځي سخته ګرمي به وي تږی به وي وږی به خو روژه به نیسي دا تکلیفونه نه دي روژه به نیسي دارنګې بدني تکلیفونه هم په انسان باندې ډېر شی راځي که نه ته به دا ټوخی دی بل مرض دی غریبي ده بل مرض دی بل مرض دی دا تکلیفونه په انسان راځي نه نو دا هم ګورې د جنت دپاره یوه ذریعه ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلله ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي د یو انسان دپاره الله تبارک وتعالی په جنت کې ځای جوړ کړی وي دی د جنت دپاره پیدا کړی وي خو دی په خپل عمل باندې دغې ځای ته نشي رسېدی الله د له یو مقام مقرر کړی په جنت کې خو د ده عمل داسې دی چې دی هغې ته په دې عمل باندې ځان نشي رسولی نو الله تبارک وتعالی په ده باندې تکلیفونه راولي مصیبتونه پرې راولي نو په هغې تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د ده نه ګناهونه ختم کړي د ده درجې پې اوچتې کړي د دې درجې پې څه کړي اوچتې کړي نو الله په دې تکلیفونو سره دغې ځای ته ورسوي دا کم تکلیفونه او کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغی تکلیف پې راغی د په دغې ټایم کې بدې ردې نه ویلې د الله ناشکري نه کوله بس وی الله دا غریبی هم ستا د طرف نه ده بس الله دا مصیبت هم ستا د طرف نه دی الله دا مصیبت راله په شفا باندې بدل که الله دا غریبي راله په مالداري باندې بدل که روایت خو راځي چې د انسان په لاس کې غنه لاړه شي غنه که نه په دې ورته هم الله اجر ورکوي په دې ورته هم الله اجر ورکوي چې دته یو تکلیف میلاو شو نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي خبردار دا الله سودا ګوره ګرانه ده دا الله سودا څه ده ګرانه ده د الله سودا ارزانه نه ده جنت ګټل داسې آسان کار نه دی تکلیف په برداشت کوي زمونږ استاد به فرمایلي دا څه د لون خو خیرات خو نه ده چې هر سړی دې ورته ځي تکلیفونه به برداشت کوي نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل که نه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تله ګران دي صرف ستا په رحم به ورته خلک ځي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایل اوس لاړ شه د جهنم د تلو اسباب وګوره چې د جهنم ته به خلک د کومو عملونو د وجې نه ځي نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم یې وکتو نو جهنم په مزو کې پټ و جهنم په څه کې پټ و په مزو کې پټ دی ځکه چې عیاشۍ دي خوشحالۍ دي بدکارۍ دي غلا ده زنا ده بل عمل دی بل عمل دی ټولې خوشحالۍ ګناه خو د هر انسان زړه غواړي که نه هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کوي نو چې ستا زړه څه مني هغه کوي خپله مرضي کوي او ځان خوشحالۍ په دنیا کې نو چېرته به ځې
جهنم ته به ځي که نه. نو جهنم تش په خوشحالو کې پټ شوی و. چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډېر ګران دي، دې نه ځان ساتل ډېر زیات ګران دي، ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي، دې جهنم ته به داخلېږي. الله د دې وجې نه په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستا د اوچتوالي دپاره دي، ستا د ګناهونو د ختمولو دپاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د ټولو نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالی په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي، پیغمبرانو ته یې ورکړي. او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به پې تکلیفونه زیات راځي. څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دی دومره به په هغه باندې څه وي تکلیف زیات وي. الله نو تکلیفونه به راځي، مصیبتونه به راځي. بعضې خلک داسې که نه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم سم و، اوس مې وظیفې شروع کړی مونځ او دس مې شروع کړی یو کار مې هم څه مې نه خوري. داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی او زما هغه په ښکته را روان دی. زه ورته واما الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه، هغه درنه ختموي. ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده، ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې. اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړې شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي، دغې مقام ته دې ورسوي. نو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. د دین اسلام د پاره چې چا سختی برداشت کړې ده که نه نو د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ، د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ. خو د دین اسلام د پاره دا نه چې د دنیا د پاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي. د دین اسلام د پاره د شریعت د پاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی په بیا خیر ورځې راوستې دي. تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه. د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، دا د اصفهان اوسیدونکی و. اصفهان دا په ایران کې یوه علاقه ده، دی د هغې اوسیدونکی و او دی د یو غټ جاګیردار د یو مالدار سړي زوی و. جیداد هم ډېر و او پلار یې مذهبي سړی هم و. اصل کې پلار چې و نو مجوسي و. مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي. اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي، بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلوي، هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي. نو د ده پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه، د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و. هغې اور نګراني به د ده پلار کوله، دومره پکې مخکې و. بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه. په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و، عیسایت و، د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و. په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو، هغوی به پکې عبادت کول. دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو. بس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم، زه خو د اور عبادت کوم. هغې ورته ویل د اور عبادت ولې کوې، د الله عبادت ولې نه کوې؟ د دې اور دې دومره موده بندګي وکړه، دومره وخت عبادت وکړو، زه ته دې اور ته خو لاس دننه که چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو. په کار ده چې تا خو ونه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو، اوس دې اور ته خو لاس دننه کوي نه ده خو سیزل کوي نه هسې عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي. عبادت د چا وکړم وي د یو الله بندګي وکړم. بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې
نو د عیسایت قبول کو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پې خبر شو چې پلار یې پې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسی رضی الله تعالی ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی در دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وی تړو بهرحال دغې عبادت خانې والا ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ویل ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسی رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ پادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کم غټ عالم دغه دلته کم یو دی چا ورته یو تن خو دا دی چې هلته لاړ ډېر ضعیفه پادري و ده د هغه خدمت شروع کړه خپله ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډېر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی یم خو پلار مې مجوسي دی او زه یې په دغې باندې مجبوره کولی کوم زه د کور نه راتښتېدلی یم او ما عیسایت قبول کړی دی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د به د هغه خدمت کوو زده کړه به یې ترې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و ده د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت را نږدې شو د ځنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې فادري ورته بیا بل فادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو فادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم بهرحال دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسی رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل فادري راورسېد هغه ته یې خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي فادري رالېږلی یم هغه مړ دی خو هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وی ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغې نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم فادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقه یې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دیم بوډا و وی دی رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته ویل چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي بهرحال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم هغه راته یو خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس پکې خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه یې تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټیم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تعالی شروع که زمانه پس د سلمان فارسی رضی الله عنه فرمایلي هغه ته زه پېژنم څنګه دغې فادري ورته ویل تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي وی کمې وی یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګلنه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي چینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی
وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ولو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی وی دا پنځه خبرې چې دی به پرې وموندلې که نه دا د آخري زمانې پیغمبر دی سلمان فارسی رضی الله تعالی فرمایي وی دغه پادري مفات شو مونږ دفن کو او زه دغه د خوا نه رووتم او ځان له مې څه ګډې بیزې واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګډې بیزې به څارومه دا شپانه خو ګرځي په هر علاقې ته دی رسېدلی که نه نو ګرځم او د خلکو نه به معلومات کوم د آخرې زمانې پیغمبر پسې به ګرځم ګډې بیزې مې واغستې ځان مې تجارت هم کو هغه مې سرولې هم په خوشکو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وی چې موږ د مکې یو ما وی چې یاره داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي یا هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړی یو هلک راوتی دی ما ورته وایي چې ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چې یاره زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینګي پکې نشته ما وایي چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو به ما خپل کلي ته ځان سره بونه ځئ دوی راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو چې تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده بهرحال د قافلې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو که را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم دوی سره مې واپسي وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بیزې وي په لاره یې د هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلمه زه یې ونیولمه او هلته کې منډایي ته بوستم په هغې وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته یې بوستم د تجارت قافله وه وی هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ یې خرڅوو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم وی چا منله او روغه کافره وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو اخېستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړی ډېر زیات مې وچړی ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ او د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسوم دوی حق قبول کړمه نه خو زه غلام شوم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کوي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېدو نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به یې بیا چې کوم ځای به چاړان دی کوي وایي وجه دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شمه ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې ژړل الله ته بهرحال دا یې چا چې اخیستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم وی هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته وی چې دا کومه علاقه ده وی چې دا یثرب دی یثرب وی کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي بیا مدینې منورې ته ځي که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والې دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي
چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغې ځای نه څه شروع کا درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده ما وایي چې کیدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځایي په هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا یهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به له ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات وي لګیا وم په پټو کې مې د هغه کار کو په کجورو کې کار مې ونه کو په دې کې ناڅاپه پې چغې شو شور شو په مدینه منوره کې وی زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وی تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتی دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغی وی ما وی چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وی نه غواړم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجوري نه راکوي غلام دی که نه ما ته چې ما له لږې کجوري نه راکوي زه له دغې سړي خواله ځمه ځان سره به لږې کجوري ووسمه هغه راته وي چې ولې نه کجوري والتې که نه د ځان سره مې کجوري واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجوري مخې ته کېښودې ما ورته وایي چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ورته وایي چې دا کجوري د څه دي ما ورته وایي چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واخستې قبول یې کړې خو ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته وایي چې تاسو وایي چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او دریم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو وی رالمه بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته وایي چې ما له لږې کجوري نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجوري واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجوري کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته وایي چې کجوري مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو ما ته چې د څه کجوري دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې هم تقسیم کړه ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې کېناستمه بیا پاڅېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم بار بار به د نبي علیه السلام شا ته تلم ویلی خو مې نه شو چې د الله پاکه پیغمبره دا څادر ښکته کړه چې زه دې دا ولي مبارک وینم ویلی خو مې نه شو ما وایي چې زه دا څادر به چېرته داسې وکشېږي زه به یې وینم نبي علیه الصلاة والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسي څه لیدل غواړي سلمان فارسي څه لیدل غواړي نبي علیه الصلاة والسلام داسې د ځان څادر ته وکړی کمیس نه و نبي علیه السلام دا څادر داسې د ښکته وکشه چې وکشه مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اګۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلي شوي پرې چې دا مې څه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پې کېښوده او په چغو چغو نبي علیه الصلاة والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاکه پیغمبر ما هم دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل نبي علیه الصلاة والسلام له رالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته ووایه کلمه یې راته وویلله ما ته چې سلمانه دلته راځئ ما چې د الله پاکه پیغمبره نشم راتلی زه خو پردی غلام یم زه به ستا خواله څنګه راسم زه خو راوتی په تا پسې وم خو غلام شوی یم څه وکړم نبي علیه الصلاة والسلام راته وویل چې سلمانه د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت ورسره وکړه مکاتب دې تا جوړ کړي ووایه ته زه به له دومره دومره پیسې درکړم ما آزاد کړه دا عقد ورسره وکړه ما وایي چې ټیک ده لاړم خپل مولا ته مې وي چې ما آزاد کړه زه به درله پیسې درکړم نو چې سړی څوک یو شی نه خرڅوي که نه نو داسې ریټ یې ووایي چې څوک یالي نه که نه داسې که نه زما نه مولا ډېر رضا و هغه راته وایي سلمانه دومره به سره راوړي دومره به سره راوړي
او په پلان کې باغ پټي کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کوو بیا به څه کوو ایمان چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرفه راوړم او بل دا چې کجوره دانه نیسي ته کجوره نه لکې هغه غټېږي او بیا دانې نیسي په هغې کې کلونه لګي کجوره نه لکئ که نه بیا چې هغې دانې ته رسي نو څو کاله پکې لګي ایمان چې دا ارمان زما نه پوره کیږي رالم نبي علیه صلات وسلام لره سترګو نه مې اوښکې روانې شي ما چې د الله پاک پیغمبران نه کیږي ما ته وایي چې ولې ما ورته چې یو قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره سره کم دی زه غلام یم او دویم هغه و چې کجورو باغ راله ولګو چې دانې ونیسي بیا به دې ازاد ومه نو دا کېږي نبي علیه صلات وسلام راته وفرمایل چې سلمانه دا خبره ورسره پخه که دا ورسره څه که پخه که الله پاک پیغمبر سره راسره کوم دي بس تو سره خبره وکړه حق زه سره وکړه بیه سره پوره که صحیح دی زه لاړم امام مولا ته وایي چې دا حق راته منظور دی دا راته څه دی بیه زمونږ منظور دی چې صحیح ده هغه هم په خندا شو صحیح ده چې ته ماله باغ لګوې بیا کجوري کوې بیا به وروسته ګورو صحیح شو بیه مې ورسره وکړله ورځې لږې غونته تېرې نه وي چې نبي علیه صلات وسلام راپسې سوال جواب وکړي سلمان فارسي ته وایي چې زما خواله راشي د نبي علیه صلات وسلام خواله رالمه نبي علیه صلات وسلام راله سره راکړو چې سلمانه دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره څوک چاله ورکوي په کیلوګانو سره څوک چاله ورکوي نبی علیه صلات وسلام ته د یو تن اسلام دومره خوښ و دومره خوښ د یو مسلمان ازادېدل ورته دومره خوښ و وي سلمانه واله دا سرو د الله پاکه پیغمبر هغه چې کوم سره یادوي دا خو لږ دي دا خو نه پوره کېږي سلمانه دا اوس ته خو ورته دا وتله که نه دا خو ورته وتله چې سره مې وړو مولا له مې وړو مولا ته مې چې دا سره وتله وی چې هغه وتلل چې څومره هغه ولي دومره وختل هغې سره ولږ ما چې وړو ولږ خو چې څومره هغه ولي دومره وختل دا د نبي علیه السلام څه وه معجزه وه د نبي علیه السلام که یو سره خو وشو اوس کجوري به څه کېږي نبي علیه السلام کجورو د کار ټایم راغی نبي علیه السلام راته وایي چې سلمانه ته چې ځمکه برابر کړي بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درله وکړو کجوري پکې درله ما چې ځمکه برابر کړه نبي علیه السلام لرالم د الله پاک پیغمبر ځمکه مې تیاره کړې ده کجوري پکې کرل غواړي نبي علیه صلات وسلام ملګری شو صحابه کرام ورسره دي لاس په څوک نه ورړی کجوري زه په خپله کرم نبي علیه صلات وسلام تمامې کجوري په خپل لاس نحل کړي الله په خپل لاس مبارک باندې نبي علیه السلام باغ ولګو کجوري نال کړي چې کجوري نال کړي کجوري دومره زر زر غټېدې چې د کجورو د بار ټایم راتله ټولو کجورو باغ ونیو په یو کال کې ویم کرلې کجورو څه ونیولې دارې م ونیولې باردارې م شولې زر زر غټې شوې سلمان فارسي راغی د الله پاک پیغمبر کجورو خو دانې کړي دي ته خو راشه نن دارې له لږ کره نبي علیه صلات وسلام چې لاړ په باغ کې ګرځي اوس تمامو کجورو دانې نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې دي چې هغې دانې نه دي کړي هغې دانې نه دي کړي هغې بار نه دي نیولې نبي علیه السلام پریشانه شو چې دې ټول باغ د کجورې نیولې دي دوه ډکو پکې ولې نه دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو د الله پاک پیغمبر دا دوه ډکې پکې ما کرلي دا پکې ما کرلي د الله پاک پیغمبر دې ځکه کجورې نه دي کړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.